بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیه رب الجنة الماء. نو موږ پرون سبق کې کتاب الصلاه شروع کړو. نمانځه لغوي معنی موږ چې موږ په لغت کې په معنی د دعا سره راځي او په اصطلاح کې دا نوم دی د اوقات د افعال مخصوصونه په اوقات مخصوصو کې په طریقو مخصوصي سره او مستا د صلات ورته ځکوي چې دا مشتمل وي په دعا باندې او وس د دې دلیل د مشروعیت یعنی په قران او په حدیث کې د دې سم مشروعیت دی د دې دلیل سره چې دا جایز دی دا منځ کول دا جایز دی نو دې مبارک آیتونه وي او بیا به حدیثونه وي نو دلیل مشروعیتها د قران مجید د منځ د مشروع کېدلو دلیل د منځ د جایز کېدلو دلیل ثبتت مشروعیت الصلاة ثابت شوه ده مشروعیت د مانزه بآیات کثیره من کتاب الله دا الله د کتاب په ډیرو آیاتونو سره وباحاديث كثيره وباحاديث كثيره او په ډیرو حدیثونو باندې من سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی د قران په د منځ ثبوت د قران مجید د ډیرو آیاتونو او د احادیثو د ډیرو نه راغلي دي فمن القرآن الكريم دا قرآن کریم نا فسبحان الله قوله تعالى دا الله تعالى دا وینا دا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله تاسو تسبیح بیانوي دا الله تاسو پاکی بیانوي دا الله حين تمسون په وخت د ماخام تاسو کې وحين تصبحون په وخت د سحر تاسو کې وله الحمد في السماوات والارض عشيا او د دې الله پاک د لپاره تعریفونه دي په اسمانونو او پزمکو کې وعشيا عشي واو پکې نشته ده عشيا ولو الحمد في السماوات والارض عشيا د ما دغه په وخت ماقام په وخت کې د مازیګر په وخت کې وحين تظهرون او په وخت د غرمه تاسو کې نو ګوره دلته کې د دینه 15 آیاتونه چې 15 وختونه د مازه جنده ثابت شوي دي قال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای اراد بقوله حين تمسون لکه حين تمسون چې کنه د دینه مراد صلاه المغرب والعشاء د ماقام او د مسعودن مسلمین ثابت ده او وحين تصبحون د دینه صلاه الصباح د سحر من ثابت ده وعشيا د دینه مراد د ماجیګر منځ ده وحين تظهرون صلاه الظهر او دا حين تظهرون د غرمه وخت ده نو د دینه د ماسپخین وخت مراد ده د ماسپخین منځ نو ګوره 15 اوقات د مانځه 15 اوقات د قران مجید نه ثابت دي چې 15 منځونه دي دا 15 منځونه ته کوي کنه وای انسان ته یو خدای چې 15 نعمتونه انسان ته الله تعالی ورکړي دي یو ول د خوراک سکاک نعمت ورکړي دي یو ول د یخنۍ او د ګرمۍ د لباس د دې انعام ورکړي دریم د زه د انعام الله پاک ورکړي دي بل د خدمت کول لپاره ول نوکر او دا ورکړي دي پوه نو دا نعمتونه دي او بل یا 15 حالتونه په انسان باندې چین دار راځي 15 حالتونه په انسان باندې راځي او 15 هم په کماوي کنه یو خوراک سکاک د پاره او دویم کور ده او دریمو دا لباس سلورم د خدمت د پاره نوکر چاګر او دا 15 د سورلی دا 15 انعامات الله تعالی پر انسان باندې کړی دي نو بدی انسان باندې دا لازم ده چې دې 15 انعامات په بدله کې د الله تعالی 15 وخت مونږ ادا کړي یا دا چې د الله تعالی نعمتونه 15 حالات باندې دي یا سملاستل دي کېناستل دي ودرېدل دي ودکېدل او یخېدل دي نو دې انعامات د الله تعالی 15 اوقاتو کې مونږ لازم کړی دي نو 15 اوقات د دې آیاتونو ثابت دي فسبحان الله حين تمسون چې تاسو د الله تعالی تسبیح بیانوي پاکي بیانوي حين تمسون په وخت د ماقام کې پشپه کې دوه منځونه کې یو د ماقام او یو د ماسخوتن نه په مراد دي وحين تصبحون په وخت د سحر کې ندین د سحر منځ مراد ده ولو الحمد في السماوات والارض عشيا او د الله پاک د لپاره تعریفونه دي په اسمانونو او بزمکو کې دا مازیګر په وخت عشیه مراد مازیګر وحين تظهر او د وخت غرمه کې نو دینه مراد د ماسپخین مونږ ده لکه پوه شو به نه معنی نو د دې مونږ په باره کې یو آیت خو جدا شو دویم آیت د مانځه په باره کې وی وقوله تعالی دا الله تعالی دا قول
ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشک د امونس په مؤمنانو باندې په مقرره وخت باندې فرض کړل شوی دی بشک د امونس په مؤمنانو باندې په مقرره وخت سره فرض کړل شوی دی کتابا موقوتا څه معنی ده ای محتمه موقته باوقات مخصوصه محتمه لازم کړل شوی دی محتمه څه معنی ده او موقته او دا د وخت د بیان کړل شوی په اوقات مخصوصه سره لکه پوښوي یو دویم آیت دا شو دریم آیت قال الله تعالی الله تعالی فرمای حافظوا على الصلوات تاسو د ټول منځونو حفاظت کوئ والصلاه الوسطى خاص کر د منځري مونږ نه سم مراد ده یو دا چې ما جګر مسلمان مراد ده د دوی ورسره دوی مخکري او یو دا چې هر مسلمان در بل په نسبت سره منځنه لري لکه سهار موږ منځنه لري د مسبقین او د مسعودن په منځ کې مسعودن منځنه لري د ماقام او د ماجګر په د ماقام او د سهار په منځ کې ماجګر منځنه لري د ماقام او د مسبقین په منځ کې مسبقین منځنه لري د سهار او د ماجګر په منځ کې نو هر مسلمان مراد ده د عام مستبدل کوي او خاص کر د ماجګر موږ بیا په تاسو ان شاء الله په تفسیرونه کوی چې لکه د ماجګر دا وخت ده چې لکه سړی که په سفر باندې انډیواله که زر درځو بیا را باندې تیار کېږي کله څه کار کوي خلک وایي کوي دا کار ختمو بیا تیار کېږي وای ها کار څه کار کوي خدای په کې دا دغه چیرې نو دا ټیم کې سړی فکر نه او دا لکه جو په کې دا لبي کوي او دا گیم کوي جو یا لکه ماجګر ټیم په دغه کې خراب وي نو دا ماجګر نامو دې په کې کوي وقوموا لله قانتين او تاسو ودرېږئ الله تعالی ته عاجزي کوونکی په داسې حال کې چې تاسو عاجزي کوونکی لکه بلې پوه شوئ دا درې آیتونه د سنو د قرآن مجید نه اوس د دې نه اخوا دوه حدیثونه بیانوي وایي تاسو دا حدیث خو اورېدلی که نه په دای کې فضایل اعمال کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لکه یو انساني د ده د کور مخې ته یو دریاب بهیږي یو نهر بهیږي او دی 15 وخته په دې نهر کې لامبي د صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې آیا د ده په دې بدن باندې بس ګندګي پاتې شي سخیري مینې به پاتې شي نو صحابه کرام وایي چې نه 15 وخته دی لامبي نو څه به خیر پاتې شي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دغه مثال د 15 مونځونو دی چې کله دی 15 مونځونه کوي نه دی د ګناهونو نه د خطایانو نه الله پاک دې څه پاکوي ومن السنة او سنت ما رواه البخاري والمسلم هذا چې روایت کړه امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرمایله ارايتم اي خبر را کوي ماته ارايتم اي خبر را کوي لو ان نهرا بباب احدكم كچتيونه وستاسو کې د یو کس په دروازه باندې يغتسل فيه كل يوم خمسا او د غسل کوي پای کې هر ورځ 15 پیری هل يبقى من درنه شيء اے باقی په پاتې شي د پر وجود کې د پر اخرو کې د وجود د اخرو نه څه شي درن څه ته وای خیری ته څه ته وای هل يبقى اے باقی بشي پاتې بشي من درنه د غندګۍ نه پر وجود باندې شون څه شي قالوا او لا يبقى من درنه شيء د دې پر وجود باندې بس اخیره پاتې نشي قال پیغمبر اسلام فرمایل فذلك مثل صلوات الخمس دغه مثال د پنځو منځونو دی يمحو الله بهن الخطايا چې الله تعالی د دې په ذریعه سره خطايا نه سکی معاف کوي بل وما رواه البخاري ومسلم هغه چې روایت کړی دی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم بعث معاذا الى اليمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت معاذ رضی الله عنه یمن ته ولېګو د یمن گورنر کو نما بری کشته ها لما پښن کتابونه واخلې تاسو ما په لور کې ویلو مې ځان دې کتابونه واخلې دا اصل کتابونه دي څو د دې سری ها ان نبی صلی الله علیه وسلم هغه وکړي ها نه پورا دا حدیث په سویم کنه چې ختم شي نه بسوم و امضا ان نبی صلی الله علیه وسلم بعث معاذ پیغمبر سلام علیکم معاذ الى اليمن یمن تا فقال ورته دا خو ټول تبلیغیانو هغه حدیثونه دي نو دې ونی څه خبر نشته ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله تدوتا دعوت ورکوا دا گواهی لا اله الا الله لا اله الا الله وایا وان محمد رسول الله فانهم اطاعوا ذلك پس که دوستا تابعداري وکړه مطلب دا کلمې ومنله نفاعلمهم تدوتا دا پوها که په دوی باندې چې ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله چې الله تعالی په تاسو باندې 15 منځونه چې دا فرض کړی دي بشپاو په ورځ کې نو د ایمان نو وروسته ورته پیغمبر سلام یې چې دوی منځ وکړي به الصلاه اعظم عبادتا دا منځ ډیر لوی عبادت ده منځ ډیر لوی عبادت ولې ده لانها تصل العبد بربه د دې وجه نه چې د دې په ذریعه سره بنده خپل رب ته رسي
لانها تصل العبد بربه زکه چې د دې په وجه باندې بنده خپل رب ته رسی. الصلاه شکر الله تعالی علی نعمه التي لا تحصى. واذا منذ الله تعالی د هغه نعمتونو شکر دی چې الله تعالی د نعمتونو شمارل کېږي نه. مطلب دا چې الله تعالی دومره نعمتونه لري چې بنده شمارل نه شي، نه د امونز دغه نعمتونو شکریا ادا کول دي. الګه پوه شو به معنی نو د مانځه په باره کې درې آیتونه، یو فسبحان الله ان تمسون و ان تصبحون، یو ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، او یو حافظوا على الصلوات، او دوا حدیثونه چې یو حدیث د حضرت معاذ چې کله یمن ته لګو، او دویم د نهر مثال پیغمبر اسلام ورکړي. پوه شوئ؟ وای